نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک یو قول دی مبارک فرمایي وی نیکبخت انسان هغه دی چې د وفات شي او د وفات نه بعد د نیکی ژوند دی او بیا فرمایي بدبخت انسان هغه دی شقی چې د وفات شي او د وفات او د مرګ نه بعد د ګناه ژوند دی د چا د وفات او د مرګ نه بعد چې نیکی ژوند دی وي دا سړی نیکبخت او سعید دی او د کوم انسان د مرګ او وفات نه پس چې دغه ګناه ژوند دی وي دا سړی شقی او بدبخت دی. دا خبره قابل غور ده. په ژوند کې داسې نیکی پکار ده چې یو انسان هغه نیکی وکړي چې د هغې د مرګ نه بعدم د هغې اجر او ثواب دته ملو شي. صدقه جاریه پکار ده. سړی د خپل علم وکړي بل ته دې وښایي یا په خپل اولاد باندې علم وکړه د اولاد صحیح تربیت وکړه چې اولاد د صالح شي. دا ولد صالح دام ستا دپاره صدقه جاریه ده. یا د یو طالب العلم سره امداد وکړه د هغه دپاره څه کتاب د مدرسې د سبق واخله. په جومات کې څه خرچه وکړه چې کوم ځای کې جومات جوړیږي په هغې کې سړی تخپل وس او استطاعت مطابق سلاس امدادو کی دا د مرګ نه بعد هغه نیکی دا چې د دې اجر او ثواب به د پسې جاری وي د ملاویږي د مرګ نه بعد دا سعادت ته نیکبختی ده. او بدبخت هغه انسان دی ابو بکر صدیق سے فرمایي چې د وفات شي او د مرګ نه بعد د ګناه ژوند دی. نن سبا دا بدبختی ډیره زیاته شوې ده خاص کر د دې میډیا په ذریعه. تاسو ګورئ د سوشل میډیا په ذریعه سره نن څومره فحاشي پیلاویږي. د زنانو پکچر او تصویران د سندرو او د نور نخري او پیخي یا ناروا په دې سوشل میډیا باندې خلک اپلوډ کوي هم څوک شیر کوي. دا هغه ګناه درو چې زمون او تاسو د مرګ نه بعد په دې هغه ګناه مونږ پسې جاری وي او دا شقاوت دی. د دې نه ځان وساتئ. د دې سوشل میډیا په ذریعه سره چرم بېحیایي او فحاشي مه پیلاوئ. ستاسو دا یو شعر تا ته په دې باندې خو نه څه تنخوا میلاویږي نه څه دولت میلاویږي نه شاباسي میلاویږي. په دې یو شعر کولو د دې ګناه والا تصویر باندې یا د ګناه والا ویډیو باندې په دې باندې په قیامت کې زموږ ستا دپاره عذاب وي، بدترین عذاب وي. امام فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیه په تفسیر کبیر کې لیکي و یو ګناه داسې ده چې د هغې عذاب به صرف په آخرت کې ملاویږي او یو ګناه داسې ده چې د هغې عذاب او سزا به په دنیا کې هم ملاویږي خامخا او په آخرت کې به هم سزا ملاویږي. فرمای هغه ګناه چې په دنیا کې او په آخرت کې سزا ملاویږي هغه د مور او د پلار او والدینو نافرمانی ده. دا داسې عظیمه ګناه ده چې د دې هغه عذاب او سزا په آخرت کې ملاویږي خامخا په دنیا کې رب کریم دغه انسان لره چې د والدینو دل ازاری کوي د دې عذاب او سزا به ورکوي. او بیا فرمای دویم نمبر ګناه هغه ده چې د هغې عذاب په آخرت کې ملاویږي په دنیا کې به ملاویږي. دا فحاشي د مسلمانانو په درمیان کې پیلاول دي. د قرآن عظیم الشان وینا ده رب کریم په سورۃ نور کې فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه هغه کسان چې دی محبوب غني پیلاول خورول د فحاشه فی الذین آمنوا پاک کسانو کې چې مؤمنان دي یعنی په مؤمنانو کې چې څوک فحاشي پیلاول خوښ غني په مؤمنانو کې فحاشي پیلاوي الله فرمایي لهم عذاب علیم دوی د پاره دردناک عذاب دی فی الدنیا والآخرة په دنیا کې هم دی او په آخرت کې هم دی. امام فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیه فرمایي وی دا فحاشي پیلاول هغه ګناه ده چې د دې سزا په دنیا کې ملاویږي په آخرت کې ملاویږي. په دې باندې دلیل د رب کریم د سورۃ نور 19 نمبر آیات دی. ان الذين يحبون
ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا هغه کسان چې هغه دا محبوب غني چې په مسلمانانو کې فحاشي پیلو کی دا خو مقام دا غور دی لګزان سره خو سوچ وکړي دا الله د پاره د نوجوانان چې څومره یې مشران یې که کشران یې د دې سوشل میډیا په ذریعه سره چرته فحاشي م پیلاوي قسم دې ورونو دا هغه ګناه ده چې د دې سزا په دنیا کې ملاويږي په آخرت کې تا یو تصویر شیر کو تا ته په دې انعام خو ملو نشو نس سرکاري جاب و نوکری په ملو شو نه چا شاباس دل درکو ستا دغه تصویر یا دا ویډیو 100 کسانو کتا یا 1000 کسانو کتا یا 1 लाख کسانو کتا خدا ویډیو د فحاشۍ والا وا د بے حیايي وا امام بخاری په ادب المفرد کې او د غرن امام بهقي په شعب الایمان کې یو روایت ذکر کړی د حضرت علی سے مبارک د مرویاتونه فرمای هغه انسان چې دا فحاشي پیلاوي اچا چې دا فحاشي کړی د ګناه هغه ته چې څومره عذاب ملاويږي د عذاب برابر عذاب الله تعالی دی فحاشۍ پیلاون کی تم ور کوي ادب المفرد کې امام بخاری رحمه الله دا حدیث ذکر کړي او دا غرن په شعب الایمان کې امام بهقي رحمه الله دا حدیث ذکر کړي د مرویات د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ نو غرض د ټول خبرو خلاصه دا شوله چې حتی الوصد د سوشل میډیا په ذریعه فحاشي بالکل م پیلاوي کاغه د زنانو تصویران وي کاغه یو ویډیو وي هغه کې چې لږ د زری برابر فحاشي وي داغه نظام او ساتي داغه نه اجتناب وکړي او کدا سي نوی نو د دنیا او د آخرت د عذاب مستحق به پیوګرځيږي الله دې زماده چل خبر د اصلاح باعث ګرځول کی وما علي الا البلاغ المبين